یو پیرا رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ باندې تیر شو. بلال رضی الله تعالی عنہ د کجوري یو ډیرې را جمع کړی او هغې سره ناست و. نو نبی علیه صلات وسلام ته تپوس وکړه چې بلاله دا څه دي؟ نو هغې ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کجوري دي، د آینده وخت دپاره مې جمع کړي دي، ما ویل چې مخکې به یې زه په دې باندې ګزاره وکړم. نو نبی علیه صلات وسلام ډېر زیات خفه شو. بلال رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې بلاله ته د دې خبرې نه یېرېږي چې سبا د قیامت په ورځ باندې به د جهنم لوګې ته ګوري، د دې خبرې نه یېرېږي؟ یعنې تا دا کجوري ولې جمع کړي دي چې ته د آینده وخت خیال کې؟ او بیا ورته وفرمایل چې بلاله د الله تعالی نه د راتلونکي وخت دپاره د فقر او فاقې نه مه یېرېږه، بلکې چې تا سره څه هم وي که هر څه تا څه وي دا د الله تعالی د رضا دپاره خرج کوه. نو یو څیز چې دی دا راتلونکي وخت دپاره مه ږده، راتلونکي وخت دپاره بیا الله تعالی د رزق ذمهواري ستا اخیستې ده، نو هغه به تا ستا دپاره به هر یو څیز چې دا را پیدا کوي او درکوي به.